په منبري لیډري نه کوم. زما ایمان دا دی چې په پاکستان کې 8 کروڑه دي او د ایران غوندې انقلاب راولم او 2 کروڑه درکې چټکټ سبا ځوان هلکې او د هیروین سګرټ به دې څکړي وي او کونه کونه به کېږي ما ته به په سړکونو وړي کور ته به راشي ځوانه ښځه به مې درته کړي چې اجرا بچیه ښځه به دې ناستې د ډنډک ویا ښځه به دې ناستې د ښځې قابل به نه وي د سور بچیه زه به تا ژوندی پرېږدم یا ذلیل او رذیل قومه بیا د دې تحفظ څوک کوي دې له پناه څوک ورکوي هیروین خرڅېږي د چا په دوکانونو کې د واړه نه واله تر لویه پورې شرمېدلو تا خو ټوله صوبه وشرمېده ورشه په امریکا کې څوک ونیوی شو شرمېدلو دا ځوانان هلکان واورئ بېغیرتو چې پوډر سکئ په وخت ښځې له بل مېړه ګورئ په وخت ښځه بل نه په نکاح کا او ته یو سګرټ پاس کا او یو لاندې نس کا دا ته ملک دی زه خو وګوره ملک چین دی ملک چین دی چین اپیمیان یې ونیو او په جاز کې وخېږول او د پاس نه یې رالغه کړه او ټول چین ولیده چې که پته ولګېده چې چا اپیم خوړلي دي دا دی حشر ته وګوره چې په چین کې څوک د دې نامه وایي یو راولېږئ سر تې پرې کوم یا سر لاندې وختې پاس ځوړندوم ته وګوره نن د جوارۍ پړ چې کوم ځای لګېدلی هغې لاندې تیره څوک ورکوي سینټري پې څوک ولاړي شکرانې څوک کوي چېرته چې د ښځو د عصمت سپلایي کېږي د هغې چودایي خواره څوک دي لاندې پې تیره د پولیس ولاړي تاسو خیال راغی دا ملک دی داسې شرمېدلی ملک په ټول پاکستان کې څه په ټوله دنیا کې وښایئ چې به یک وخت پکې 4 قانونه چلي شریعت بینچ چې برای نام جوړ کړی 6 کاله وشو شریعت بینچ والا ناستي مچان تلي د پاکستان کې چا جرم نه دی کړی چې هغوی والا سزا جج صاحب سوال دی وایي خیر غواړي امن و امان دی بم خلاص شي پردی مور بچی پکې والوزي جی کوئی تشویش کی بات نہیں تو ٹی وی تاسو اورئ ٹی وی حرام توپ ګورئ ٹی وی مستقل سینما ده وی سی آر نه د امیر المؤمنین کسٹم ډیوټي لرې کړه چې دا مبارک شی دی چې دا خلک ترې محروم نشي 18 کروڑه روپۍ زمونږ پېښور صدر کې په ټي وي سټیشن لګېدلي 18 کروڑه روپۍ د قوم ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و ورته ټي وي سټیشن څه شی ډرامې دي الحمدلله ما سره ټي وي اگر چې تاسو قوم ما معاف کوئ هم نه داسې ذلیل او رزنه مردان نه راله ما ته ایجي جنګ هم وکړه چا سره چې د مولانا صاحب کور کې وي سی آر دی او د مولانا صاحب کور کې ټي وي دی او یو ویجي ما خو یو سړي سره جنګ وکړو چې د مولانا صاحب ښځې هم روغتونه سر غوڅ کړی دی غوڅ کړی دی که کینچي کړی ما خلاصه خبره ده ورشه مور دې راوله چې زمونږ کور کې لاړ شي ما خو یو ناروغه لور ده یو مې بوډای ښځه ده زه خپله بوډا یم که اوس زما سر ښځه غوڅکي نو څه که نه شي زمونږ یو استاد و مدرسې ته راغی نو خاندي 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 مونږ ویل ولې جي وی د لوی غم نه مې ځان خلاص کړو مونږ وی څه یاره ورځ به چې راتلم ښځې به راته وی چې دنداسه لږه راوړه وی ما نه به هیله چې لا برم جګړه به وه وی نن سهار مې ورته وی چې ښځې خبره وره ته دنداسه کېږده ویل مګمئ وی ما ورته ویل چې قرآن راواله چې درته په لاس کېږدم ځان مه په عذابوه څه به اوس دنداسې مګې والله چې اسې مې ډېره خوښه دنداسې وی ښځه نو ما خو دغې له کول چې بیا چې خوښ یم بیا به یې نه مګم وی زما او د ښځې جوړه وشوه
نو ما خپه نه شئ زمونږ او د ښځو جوړه شوې بغیر ناخن پالش نه ناخن پالش مستقل پلستر دی د نوک د پاسه کومو ښځو چې ناخن پالش مګلې که مونځ کوي او داسې نه کېږي او که جنابت کې شوه غسل یې نه وځي دا مستقل پلستر دی د نوک د پاسه او لا دومره دومره اوږد نوک خړا مخ کی خړای ورپسې لیډا رستوي لیډای مخ کی لیډا موټر کې ناستي لیډای دکاندارانو سره انګتې اچي تاسو دا کاکوټ کې بار ملکی سامان خرڅېږي که نه د یم مارکیټ دی دې تم لیډای میډای ډېرې راځي نو لیډا بار ناستي او لیډای دکانانو سره انګتې اچي دې خوا وګوره زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي کم زور په لاس کې راغی کم قوت په لاس کې راغی او تاسو زما نه یو ښځه بار ولیده نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړ یو وخت دارا دپاره به ښځه بار نه او چې زه اډر وکړم چې ښځه به بار نه راوځي کراوه تا چې چا ونیوه د هغه ده تاسو خو بیا کرت وکئ ما ته وګوره اړه چې تاسو هم خوشحال یئ چې خدای هغه ورځ راولې په لوی قهر اخته یئ دا ګریجویټ زما په نظر کې یو خیال دی د هر چا لکه عبدالرحمن جامین طالبانو ته وایي ستاسو زړه کې څه خیال دی هغه وایي صاحب ستا زړه کې څه خیال هغه ورته وایي بود در جهاں هر کسی را خیال ہے مراحت درد الخیال محمد بود در جہاں ہر کسی را خیال ہے مراحت درد الخیال محمد خیال دے دنیا کے دارچا پل پر گیا زما ایمان دین مذہب سیاست ارث په دې یو ټکي به قربانوم چې ترغه به په دې ملک کې زما جمع او زما حرکات سکنات په آرام نه کینی چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی دی کاله د پاکستان کما په یو حکومتم په دې څلوېښت کاله کې منلی نو زه به څلوېښت ځله مسلمان نه یو بله خبره ده چې پاکستان حکومت سره یو سټمپ دی نجریه پاکستان نجریه دوی سره نور څه نشته خو چې څوک د دوی خوښ نه دي نو دا د نجریه پاکستان خلاف دی نجریه اجراګانو نجریه پاکستان څه شی و نظریه پاکستان څه شی و د ریفرنډم په زمانه کې تاسو نو ویلي کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور دا نیشنل سرخپوش و خدای خدمتگار و ٹکر منز کی مسلم لیگ اور دوی ٹکر خدای خدمتگار ہوئے جہل کا پاکستان جوڑا ہوئی نو غلبہ کم دے کا ہوئی دا ڈرانے اور پسی شورو نو دونا پاسے دا دوی ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مطلب سو کہ کبھی نہ پس دے خلق پاکستان پر سے غلط خبروں کا نکا کرتا ہوئے فکرے پہ دفع کفر لگو تاسو خیال رہا نظریہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ ابتدام تو پاکستان مسلم لیگ کو کرے ہوا اور انتہائم کو مسلم لیگ کو ہوشوا نو
نو ابتدا او انتها دواړه ستا په لاس کې دي. په دغه سترګو ړوند شي چې دا ته پې ګورې، وګوره چې ته د لا اله الا الله سره په دې ملک کې څه تی لګیا یې، او په غبرګو دې هغه ړانده شي چې څوک د ده د بقا دعاګانې کوي.